الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. دی آیات کی دویم قانون سیاسی قانون دے. مخی یو قانون بیان شو داغی سر متعلقہ سے خبر بیان شوی. امانات خپل اهل تاواله کول دا سیاسی قانون دی چې کله امانتونه خپل اهل تاواله کیږي نو دې سره نظام برابري. د آیات کې اوس بل سیاسی قانون ذکر کوي د برابرولو د ملک د پاره چې کله جهادي نو امن و امان وي. چې جهاد پرې ښودلی شي نو د کافرو غلبه راځي. بیا مسلمانان بیا مغلوبه کیږي او کافر دا مسلط شي په مسلمانانو باندې. نو د مسلمانانو دین کمزور کړی شي، معنا د مسلمانانو معاشره کمزور کړی شي او مسلمانانو باندې چې دینی کم احکامات دي نو هغه د مسلمانانو نه واغستلی شي نو تباہی راځي. بیا نو د آیات کې هغه قانون ذکر کوي سیاسی قانون چې دې سره برابروالی راځي، عادل او انصاف قائمیږي دې سره. خو اول مومن ته وایي داسې وکړه ځان چې کوم دی نو برابر کا، اسلحه ځان سره وساته، اسباب برابر کا. اول د دې تذکره کوي مومن سره. غفلت نه ځان وساته، غافل نشي چرته. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو خذوا حذرکم واخلی سامان د جنگ خپل، واخلی وسله خپله ځان سره وسله برابر ساتئ. معنا غافل مه کینئ، دا تیاری کوئ کافر در باندې چرته حمله ونه کي، تیار اوسیږئ. خذوا حذرکم واخلی وسله خپله، فانفروا ثبات بیا روان شئ، ثبات ټولګي ټولګي، او انفروا جميعا یا روان شئ ټول پټوله. جهاد د پاره مراد دی. اسلحه ځان سره واخله یا ټولګي ټولګي روان شئ. دا هغه صورت کې مفسرین وایي چې کله جهاد فرض کفایي نو ګوره د تحکیم د پاره مسلمانانو عدل قائم کړی دی، انصاف قائم کړی دی. نو بس نور زینو تر تشکیل د پاره جهاد اقدامی ته پکې اشاره ده چې د هغې د تحکیم د پاره ستا ملک برابر دی. اوسو دلته انصاف او عدل شته نو وځه بار ته ورپسې وځه. اوسو فانفروا ثبات وځئ تاسو ټولګي ټولګي، او انفروا جميعا یا وځئ تاسو جميعا ټول پټوله. ټول پټوله چې کله فرض عیني ښه نو یو به نه پاتې کېږي. بیا صرف هغه چې هغه معذوره یي کم نو هغه زنانه ماشومان لیونیان وغیره نور پکې چاله تخصیص نشته د پاتې کېدو. داسې وخت کې پاتې کېدل ګناه لري. بیا وان منکم لمن لیبطئن زجر منافقینو ته مخکې د جهاد خبره وشوه نو منافق سړی په داسې وخت کې چې اسلام ته د وینې ضرورت راشي نو د خپې رستو رستو کوي نو هغه ته زجر بیانوي. وان منکم یقینا بعض له تاسو نه لمن خامخا هغه څوک دي لیبطئن چې هغه رستو پاتې کېږي. لیبطئن په خپله رستو پاتې کېږي.
او چې کله لا یبتئن دا متعدی شي معنا لا یبتئن نور خلق پاتی کوي نور ځان سره پاتی کوي جراثیمی دا فإن اصابتکم مصیبه کورسیږي تاسو ته مصیبت قال قد انعم الله علی نو وای دا منافق یقینا احسان کو الله انعام کو الله پمونګه انعام کړي الله پمونګور ک تاسو ته مصیبت ورسیږي مصیبت نه مراد ظاهری شکست مرګونه په جهاد کې نو قال دا منافق وای قد انعم الله علی یقینا انعام کړو الله پما باندې خرج زنیم تلوي کزتلوي نو زمون مملکه دا حال وسو اسلام اکم ما هم شهیدا با وخت کې جنوم زردی سره شهیدن حاضر ورڅ چې په دغه وخت کې سره زو خرج حاضر نه ما کني زمون بم دا حالها دار منافق صفت قرآن وی ولئن اصابکم فضل من الله دا دویم حال لدی منافقانو بیانی ولئن اصابکم فضل من الله کورسیگی تاسو تاسو فضل الله دا طرفنا فتح مراد دا لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینه موده نوائی دے لیقولن خامخوائی دے کأن لم گویا چی نشتا لم تکن گویا چی نشتا و مابین ستاسو کی و بینه و مابین در پیغمبر کی مودتن سدوستی یا لیتنی کنت ماهم فافوز فوزا عظیما ارمان چې مونږ ردی سره وې مونږ بم کامیاب شیو مقصد د آیات دار مفسرین وای ګورا هغه منافقینو چې کوم منافقینو به نور پاتې کول د جهاد نه پاتې کړلو او په خپل بلاړو نور ته به مزه دا چلی پکې دا مرګونه دی پکې لکه څه ضرورت لیونه نه ځان وجنې په زور باندې او په خپل برس دنیوي مفادو په ذریعہ اوته لا بړو نو چې کله به مؤمنانو ته فتح حاصل شولا مؤمنانو به غلبه ومندله نو دغه به د غنیمتونو د پاره تلو دغه به خوشاله دو نو چې واپس پرالل نو هغه چې کم به پاتې کړي و غي خو به خپاو نو دا غي خو په مال غنیمت کې سیسه نه رسیدله خپه بناسوغي نو دی منافقانو چې دا کمو با تلی به د دنیوي پیدو د پاره دی به د ناستو توی چې کم پاتې شیو ګوره تاسو له به کیسه درکې نه کنه ته وای چې ستاوله د پیغمبر لګاړو سره دوستی نشته یو بل سره کنه طالب کی شم نه درکې کنه لامسي وای کوله لامسي ناستو ته لامسي کوله ليقولن خامخ وايده كأن لم تكن بينكم وبينه موده گویا کې نشته په مابین ستاسو و بینه په مابین د پیغمبر کې مودتون صدوستی داسې ورته ګوره د داسې لکه تاسو نو اوس په ډډه باندې اوسېږي لکه ستاسو چې د یو بل سره اړو تعلقات نشته لکه یا لیتنی نو دا اخ کې منافق خبره ده یا دی ورته افسوس د پاره وای یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما افسوس کاش چې زوی کاش کنتو چې وېزو معهم د دې مؤمنانو سره نو زبم کامیاب شوم به کامیابی لوی سره د په دغه وخت کې وای دا کم منافق چې پاتې شي جهاد نه وای ارمان دې چې زوی کنه زبم کامیاب شوم ما تم د غنیمتونو حاصل شیو کنه دغه د غنیمت چې کم نه وږي کنه دغه هغه ته فکر کوي کألم تکم بینکم و بینه موده یا دا عام منافق حال له عام منافق هغه دا وی ګورا د مؤمنانو بارکه چې مؤمنانو ته کله ګټه حاصل شي نو دی وی لکه ته وای چې زمونږه او د پیغمبر ترمنځ اړو سره دوستی نه ولکه داسې اوس د زمونږ نه په سیټ باندې اوسېږي او موږ لکه په دې غنیمتونو کې سیسه نه راکوي عام منافقان دا خبره کوي کورسیږي تاسو ته فضل سفضل یعنی فتح الله را طرفه نو وای خامخه کألم تکون گویا چې نو په مابین ستاسو په مابین د پیغمبر کې څه دوستی یا لیتنی کنت معهم د دسم وی په وخت کې کاش چې وېزو معهم د دې سره فافوز فوزا عظیما نو زبم کامیاب شوم په کامیابی ښکارا او لوی سره
فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا، ترغیب جهاد طرف تا. فلیقاتل پس ودی جنگی کی پلار د الله کې آکسان یشرون الحیات الدنیا چې خرسی ژوند دنیوي بل آخرت مقابله د آخرت کې. یشرون پریدی خرسی دنیوي ژوند الدنیا دنیوي ژوند بل آخرت په مقابله د آخرت کې. و من یقاتل فی سبیل الله چا چې جنگو کو پلار د الله کې فیقتل نو قتل کړي شو شهید کړي شو. او دویم او یغلب یا غالب راشي، معنا یا دو صورتونه میدان جهاد ته چوزینو یا شهادت او یا غازی توب. یغلب نه مراد غازی توب دی. فسوف نؤتیه اجرا عظیما، زرد چې ور وکړو ته بدله لویا. غازی واپس راغی نو غنیمتونه به راوړلې، ګټه او شولا فتح او شوا کوپر مغلوبه کو. او چې شهید شونه لکم پیدا را د دنیا د آخرت نعمتونه دي دواړو طرفونو ته پیدا، دواړو بایلل نشته پکې. میدان جهاد ته وتل دې کې بایلل نشته، یا چې کم دنو غازی راتلل دي او یا شهادت ته نو غزان لګټه راخه ګټه کیږي د آخرت ګټه په تاوان باندې کیږي. لکه وما لكم لا تقاتلون فی سبیل الله، دا ترغیب قتال طرف ته بل په بل طریقہ. وما لكم سشیری تاسو لرا لا تقاتلون فی سبیل الله چې تاسو نه جنگیږئ په لار د الله کې. والمستضعفین من الرجال، والمستضعفین من الرجال دا عتب ته په سبیل الله باندې ښا په دې باندې عتب ته ولنه جنگیږئ تاسو په لار د الله کې. او دارنګ ولنه جنگیږئ په بار د کمزورو کې، د کمزورو باره کې ولنه جنگیږئ. کمزوري دی هغې نیولي دي جیلونو کې بند کړي، ظلمونه پې کوي، سپي ورته راپرېږدي، د هغې د حیا عزتونه اخلي، د هغې بې حیایي کوي، د هغې د اسلام نه اړوي. دا کمزوري دي، ټول دا کمزوري دي. د دې کمزورو باره کې ولنه جنگیږئ. هو دا زوره نه دی یو قسم. له وما لکم لا تقاتلون، دا څه شوي دي تاسو لره؟ څه شوي دي تاسو لره چې نه جنګېږئ په لاره د الله کې او باره د کمزورو کې. من الرجال د سړو نه، والنساء د ښځو نه. ښځې نیولي. یو حجاج بن یوسف د یوې ښځې دپاره ټول هندوستان یې فتح کړی، لکه د یوې ښځې دپاره. محمد ابن قاسم ته وی ورځه او تر هغه پورې به وایي زه په آرام باندې نه کینم تر څو پورې چې د هغې ښځې بدله او هغه ما را ازاده کړي نه. د یوې ښځې دپاره ټول هندوستان په مخه باندې اغستی و. دا به زمونږ نه هم د الله را تپوسونه کوي. ښه الله الله. والنساء او باره د ښځو کې، والولدان الذین او باره د ماشومانو هغه کسانو کې یقولون چې وایي ربنا ای رب زمونږه اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وباسي مونږ لره د دې کلي نه چې ظالم دی اهل د دې نه مراد مکه ده. د مکی والا اهل ظالم او مراد تی نه د هر عام د بیایاتو کم کلی علاقه کې چې ظلمونه کیږي نو د هغې باره کې دی دا. ښه د هغې باره کې د آیات ټولو ته عام دی دا. او مکه مکرمه کې مو داسې مکې مکرمه والا ظالم او اهل د هغې. ظالم اهل د هغې څه مطلب؟ ظلم یې کو په کفر او په شرک سره او دارنګ په ظلمونو نور ظلمونو سر زیاتو سره. وجعل لنا من لدنک ولیا، وګرځئ موږ لره د خپل طرف نه ولیا دوست. وجعل لنا من لدنک نصیرا، وګرځئ موږ لره د خپل طرف نه امدادي. الذین آمنوا دا ترغیب قتال تا. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، کسان چې ایمان راوړلی او جنګېږي په لاره د الله کې. او کسان چې کافران دي نو جنګېږي په لاره د طاغوت کې. نو فقاتلوا اولیاء الشیطان، ووجنئ قتال وکئ جنګ وکئ د اولیاء د شیطان سره، دوستانو د شیطان سره. دوستان د شیطان کافر دي. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقینا د چل د شیطان کان ضعیفا دی را کمزوره په مقابله د الله کې. ښه د الله په مقابله کې د شیطان چل چې دی دا څه دی؟ بالکل کمزور دی. الم تر الی الذین قیل لهم، او د زنانو چل د نارینه باره کې دا زوروري. ښه رستو سورۃ یوسف کې راځي کنه. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. دې ځای نه اوس دا
دا بل باب د دې سی چې کوم نه شروع کیږي د 91 نمبر آیات پورې. په دې باب کې زجرونه دي منافقانو ته او اته قبایح د اغي ذکر کوي، اته پلیتای د اغي ذکر کوي. بیا تشجیع د بهادری په قتال کولو سره او د قتال د جهاد سو اصول به بیان کی او د قتال چې کوم غایه د هغه به بیان کی چې هغه توحید د الله رب العزت ته. قتال او جنگ چې سره کیږي نو د هغې بیان به وکي. 87 نمبر آیات پورې به دا کوي داسې. بیا د منافق اقسام به بیان کی څلورو. هغه منافق چې هغه بهري د دارالاسلام نه د هغه څلور قسمونه بیان کی. یو هغه منافق ته چې هغه هجرت کوونکی دی، بل هغه منافق ته چې هغه موحد دی، موحده یې کړې ده، بل هغه منافق ته چې هغه عاجز دی د قتال نه، قتال نشي کولی، او بل هغه منافق ته مرکوسو چې په فتنه کې ورننوځي، ورننوځي فتنه کې. په دې منافقینو کې چې دا اولنې او څلورم نمبر کم قسمونه دي، یو چې هجرت نه کوي او بل چې هغه فتنه کې لاله ورننوځي، دی سره حکم د قتال له جنگېدو. او دویم او دریم نمبر چې دی نو دی سره حکم د قتال نشتا. دا خلاصه د هغه 91 نمبر آیات پورې. الم تر الى الذين قيل لهم بكردن کړیا کسانو ته چې ویل شیو دي تکفو ایدیکم بان کایلا سن خپل. دا آیات په باره د منافقینو کې نازل شوی دی. خام مفسرین وی غوره تفسیر داره. بکردن کړیا کسان ته چې ویل شیو دي ته چې بان کایلا سن خپل، خپل لاسونه بان کای د سشینه د جهاد نه. دا مکه کې ټولو خلکو ته ویل شیو. نبی علیہ السلام صحابه دا ټول چې مکه کې نو دي ته ویل شیو چې لاسونه بند کړئ د قتال نه معنی جنگ بنه کوي. مکه کې لا قتال پر شوی نو اخ کی طرف ته اشاره ده. بند کړئ لاسونه خپل، واقیموا الصلاة او پابندي کوي د منځ ورکوي زکات لرا. تر دغه پورې خدا خبره وا. خو فلما كتب عليهم القتال کله چې پرس کړی شو په دی باندې جنگ. ګوره تر کم وخت پورې خو چې جنگ پلانو پر شوی نو د منس حکم او د زکات حکم او. خو فلما كتب عليهم القتال کله چې پرس کړی شو په دی باندې جنگ، اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله نو ناس په یو ډله د دینه یریږي د خلقونه كخشيه الله بشان د یری د الله او اشد خشيه بلکې زیاته یره د غینا. ګوره د خلقونه یریږي. بیا قتال خو جلانو پرس نو د منزونو د زکاتونو خبره و. صرف چې قتال پرس شو نو ګوره د خلکو نو یریدل، د الله لار کې جګړه نه کوله. وقالو او ویل دی ربنا ورب زمونږه لما كتبت علينا الكتاب لا ولد پرس کو په مونږه جنگ، په مونږ د جنگ ولې پرس کو. لولا اخرتنا الى اجل قریب ولد نورست کولو مونږه انیټی نږدې ته. نیټی نږدې ته څه مقصد دی؟ مفسرین وی دا د قتال لیټ کول مراد دی. دا قتال د لګ لیټ کول نه مونږ ته بر لګ صبر کړو کنه، زمو خلاصه مې نو مونږ خلانو برابر شي دی تا. قلت تو پیغمبر متاع الدنيا قلیل، سکاو پیدار دنیا لګرا. تر دنیا د وجه نه د الله په لار کې جنگ نه کوي، د دنیا باندې مغاوره کېږه مړه. والآخرة خیر لمن اتقى او آخرت غره د اچاله اتقا چې غیریږي د الله نه. ولا تظلمون فلیلا تاسو سره ظلم نشي کولای. فتیلا د کجوري د اډو کې د تارو مرمو ظلم بنشي کولای. معنا کم چې د آخرت طلبگار دي نو دا غینه باندې کو نه ثواب نه کټ کیږي. دا مقصد د ظلم نه کولو. او کم چې ګناهګار دي نو دا غي چې کومه سزا د باغی کې بزیاتې ناراضی لکا. اینما تکونو یدرککم الموت، اینما تکونو دا متعلق ته د آیات د لولا اخرتنا سره چې دی وی مونږ خلا وس نو مونږ باندې بری را جهاد لګرستو کړو وس په دلانه پرس کو
نو اینما تکونو کی وی الله رب العزت درست کولو اس پیدا نشتا کم ځای کې کوي تاسو کو نن دې که سبا دې که بل ورځ دې نو لکه مرګ چې راځي تاسو له نو هغه تاسو ځانونه پټولې نه شئ مرګ خو به خامخا تعالی راځي اینما تکونو یدرککم الموت کم ځای کې چې تاسو نو وبمومي تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر کوي تاسو پاغه کلاګانو مضبوطو کې اگر کوي تاسو پاغه بنگلو دنګو کې پاغه بنگلو چونا گشتو کې اگر کو پاغه چونو والا او پاغه مضبوطو بنگلو کې اوسېږي خو چې نیټه پورا شولا کنو مانع نه ده وسغه وین تصبهم حسنه یقول هذه من عند الله کورسیږي دي ته سنیکی یقولون وای هذه من عند الله دا زما کمال او برج بتاو کی هذه من عند الله دا الله را طرفنا وان تصبهم سیئه او کورسیږي دي ته سیئه سبدی یقول هذه من عندك ودا ستاره طرفا ایک سنیکی ورته ورسیږي وای دا خو زما طرف او الله دا خو زما کمال او الله په ما احسان کو هذه من عند الله دا الله دا طرفنا ما احسان شو ای الله ته غره ما بریتونه بتاوي راتاوي هو چې کله او ته سبدی ورسیږي نو چې سبدی ورته ورسیږي پیغمبر ته وي مړه د سپک استاد وجنه چې تر غلې نو بس په مونږ دا چل لکه سپیرې ته دا پیغمبر ته دا نسبتونه کول وین تصبهم سیئه چې کچری ورسیږي دي ته سبدی او مصیبت یقولون وای دا منافقین هذه من عندك دا ستاره طرفه قل كل من عند الله ورته وای دا ټول د الله تر طرف دی ایک بدی در ترسی او کني کی در ترسی دا الله تر طرف نه سمانا یعنی د دې در رسون کې حقیقت کې الله دی دا الله پتا راولي لکا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا سشوی دي خلق لره چې نږدې نه دي چې دی پوشي په خبره باندې ګوره د مقصد دا مفسرین وای داخله کول نه پويږي دي ته خپتره چې نسبت د ټولو کارونو خلق الله ته کوي چې دا الله کوي نو په دې ځای کې ولې دي ذهن باندې چې دي ته سبدي ورسیږي نو دی بیا وایي چې دا ستاره طرفه پیغمبر دا ستاب سپیره توبه به باندې دا دلته ولې خدا حسد دی دی اصل کې فما لهؤلاء القوم سجدي قوم لا يكادون يفقهون حديثا لا يكادون نزدين رجدي پوشي په خبره چې دی پوشي په خبره سم مقصد یعنی مقصد دا چې ار یو کار نسبت خو خلق الله ته کوي خودل تر دې ذهن کار نه کوي دل ته دی نه پويږي په خبره ولې دلته په بدای کې چې بدی باندې بدی راشي نو دا غي نسبت دی پیغمبر ته کوي چې دا تسپیره ویلکه نو دل تر ذهن کار نه کوي د خیر نسبت چې الله ته کوي نو دا تا باندې چې سب بدی راشي ست مصیبت راشي در باندې الله را ولي دا پیغمبر سپیره توب نه او قران نوست وجه وای دا ستاره وجه نه ستاره وجه نه دا تانه سو ګناه شوی دا غیر تعالی مصیبت دنیا کې ضرور رسي لکه ما اصابک من حسنه دا دی رستو ذکر کوي ما اصابک من حسنه هغه چې ورسیږي صد نیکینا پمن الله نو دا د الله له طرفه وما اصابک من سیئه هغه چې ورسیږي تا ته من سیئه د سبدینا نو فمن نفسک دا ستاره طرفه دا مقصد چې دا ستاد ګناه د وجنه ته درسیږي تا ګناه کړی الله ترغه مقابله کې مصیبت ضرور رسي وارسلناک للناس وارسلناک لکل تعالی للناس خلق د پار رسولا پیغمبر وکفا بالله شهید او کافر الله گوا کدی نه منستا پیغمبري پروا مکوا الله په گوا ده کنه الله ته پته را کنه مَيُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ مخکې آیاتونو کې اثبات د رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شو نو د آیات کې اوس د استحکام د رسالت بیانې وس مخکې د نبی علیہ السلام د رسالت بیان چې وکفا بالله شهیدا ستا پر رسالت باندې نبی علیہ الله رب العزت گواره دلته وی د استحکام او د مضبوطوالي د رسالت د پاره د سیوکا چې اطاعت د نبی علیہ السلام پکار دی لکه ما یطیع الرسول چا چې تابعداري وکړه د پیغمبر فقد اطاع الله
یقینا د تابعداري وکړه د الله. ومن تولى او څوک چې واوړېدو فما ارسلناک علیهم حفیظا نو نه لېږلی مونږ تعالی را علیهم په دوی باندې حفیظا نگران. څوک کو ته بیان کوي او ستا په بیان باندې دی ملګری شو نو بس خو صحیح ده. دا سیده لکه د الله تابعداري وکړه. هو که ته بیان کوي او نه مني دی خبره نو لکه ستا پسې زور نشته او ستا وس هم نه چلیږي، بس ته صرف بیان کوونکې نور نگران د دی نه په زوره پې نشي مللی، حفاظت کوونکې نه، حفیظ او کارساز نه لري، بس صرف بیان کوه ته. ومن تولی فما ارسلناک علیهم حفیظا او هغه څوک چې واوړېدو نه لېږلی مونږ تعالی را علیهم په دوی باندې حفیظا نگران. ویقولون طاعه دا صفات د منافقینو. ویقولون طاعه د نبی علیہ السلام مخامخ یو شانی او د نبی علیہ السلام مجلس نه علاوه بل مجلس کې بیا بل شانی. ویقولون طاعه او وای دی چې طاعه امرنا طاعه زما کار فرمان برداری ده. دا منافق مخامخ د نبی علیہ السلام د سی وای منو بجی مونږه ولې مونږه خو بس تاسو علال کړي چرګان یو لکه. ويقولون وايدي طاعه تابعداري دا معنا زمون کار تابعداري دا. فاذا برزوا من عندك نو کله چې دی بهر وزي ستاره خوانه بيت طائفه منهم غير الذي تقول نشپتيري په جرګو سره یو ډله دینه غیر د اغنا چې تی وای. ګورا دلته ستا مجلس کې جناسي ته چې کوم خبرو کې بس هغه باندې وي طاعه مونږ منلې د جی مونږ ارس چې تاسو وای بالکل مونږه تابعدارو. خو قرآن وی فیدا برزو من عندکا چې کله ستاره خوانه وزي نو بیت طائفه منهم په جرګي سره شپه تیری د شپې جرګي کوي. او بصیرین وی دا د شپې جرګي ولي کوي ځکه د شپې جرګه ځکه کوي چې وګړه جرګه وکي او د پیغمبر د مخالفت د پاره سمي منسوبي جوړي کی لګه د شپې کوي شپه وګدی او شپه کې نور څوکري نو د شپې د پاره چې کم دین په شپه کې دی راغون شي او د پیغمبر د خبرو د نمنلو د پاره د پیغمبر د خبرو د کمزوري کولو د پاره دی منسوبي تیاری. بیت طائفه منهم جرګه کوي د شپې او ډله د دی منافقینو نه غیر الذي غیر دا غنا تقول چې ته وای چې تو وای دا غنا علاوه په نور خبرو جرګي کوي. یا تقول کې دا ضمیر راجره طائفتون ته مخاطب صيغه نه ده تقول چې دا طائفه وای دا احق طائفتون ته ضمیر راجره ښا. ويقولون طاعه ستا په مخامخ وي بس مونږ منلې ده. خو فاذا برزوا من عندك کله چې ستاره خوانه وزي بیت طائفه منهم نو شپه تیری په جرګې سره یو ډله د دینه غیر الذي تقول غیر دا غنه چې د ډلې ویلې ده د ډلې چې کوم ویلې دا غنه علاوه کوي بیا دې سو ویلې دی خو ویلې د پیغمبر په مجلس کې چې لکه امرنا طاعه بس مونږ منلې ده. خو چې د پیغمبر د مجلس نوزي نو بیا د دې خبرې نه علاوه بل خبره کوي بیا د منلو خبره نه بیا منسوبي تیاری د پیغمبر خلافو. والله یكتب ما یبیتون الله لیکي هغه چې دی پشپې تیری او دی به جرګي کوي. فارزانهم نو مخت واړه پروا به مکوا وتوکل علی الله توکل کو په الله ځان سپاره په الله وکفا بالله وکیل او کافی دی الله کارساز. افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن دا چې کوم دینو جواب د سوال له آلوسی وای. سوال دار چې هر کله ګورم مخ کې آیات کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې د الله گواهی وشوله. هغه آیات کې وارسلناک للناس 69 نمبر آیات ته 79 وارسلناک للناس رسولا وکفا بالله شهیدا. کافی دی الله گواه پر رسالت د چا باندې د نبی علیہ السلام. نو کله چې د رسالت باندې گواهی شو نو دی ویلو دا گواهی څنګه ده او دا کم ځای کې ده. دا سوالونه شروع کړل. جواب افلا يتدبرون القرآن آیا دی سوچ نه کوي په قرآن کې دی سوچ نه کوي دی وی چې لکه دا قرآن د الله گواهی نه ده او دا پیغمبر دا رسالت د الله گواهی نه ده نه منی ده دی قرآن تم د الله نه وی. نو سیش ولو كانت من عند غیر الله
کوي دا قرآن د الله نه علاوه د بل چانه د بل چا د طرف نه دا کتاب راتللې پتا باندې پیغمبره نو لوجدوا فيه اختلافا کثیرا خامخا مندل به د خلکو په دې کتاب کې اختلافا کثیرا اختلاف ډیرو په دې کې به اختلاف او اختلاف مقصد دا په دې کې متعارض خبرې وي د یو بل سر غاډي وړي خبرې وي پکې خو دې کې د غاډه وړه خبره خو څوک ثابت کی کنه ځا ولې نه مني دا اسیر دی عزت دی او بانه دلکا وإذا جاءهم امر من الامن او الخوف کله چې راشي دی تا امر خبره من الامن د امن د کامیابی بارکه فتح بارکه او الخوف او یاد یری بارکه خبره عزاو به ندی خوري اغیلرا مشوره کوي هغه خبره ولو ردوه الى الرسول کو واپس کی دی دا خبره پیغمبر ته و الى اول الامر منهم او خواندانو د فیصلو ته منهم د دینه لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو خامخا پویږي په دغه خبره باندې هغه کسان یستنبطونه چې تحقیق کولای شي د دغه خبره منهم د صحابهونه مقصد دار مفسرین وای ګورا مؤمنان مچ جهاد لتلیو او جهاد کې به الته کې لا نبی علیہ السلام برا روان شوی نو د جهاد نه واپسو اسی به یو قاصد راولېګو چې لکه بس مونږ در روان یو د نبی علیہ السلام دراتلو خبرداري به راوړو صرف چې نبی علیہ السلام د جهاد نه واپس را روان دي دلته چې منافقان خبر شو منافقانو به خبره خورې کړې منافقانو به وی بایللې جنگو وګوره دا روان ولیدي صحابه باندې او نبی علیہ السلام باندې به الزامات پورې کولو بد رد به ویلې تلیو سپکس پور رال واپسو اپ کم ارادي چې کم مقصودونه چې دا غینه خالی راللو یو بر سره به غوسکار کو ګټه به حاصل شي کنه یاره فتح به حاصل شي نو چا بسوي او چا بسوي دا کی خبره ته اشاره کوي کله چې راشي دیتا امرن خبره من الامن د کامیابی او الخوف یا د یری معنا د شکست عذاب به نوغه خوري دي منافق په زر خورک میډیا یو سره بس په مخ لګیای په مخه او یا دا مقصد دی مفتی صاحب ویلدار میدان جهاد د پاره اصل بیانی قرآنو میدان جهاد کی دای عام طورلا امیری نو د امیر نه لاندې سو مامورینی کمانډران او بیا د هغې ار یو لاندې خپل افرادي نو د دی خپل کوډونه لکه نو داسې چې د امتحان د پاره او د جاسوس معلومولو د پاره دی صرف دورو کی چې نور خبره خورا نشي لکه خو صرف دورو کی دی چې دی دا کمانډران چې کنه دیتا دا برست والا امیران وی لکه سبب مونږه جهاد لپدی طرف باندې زو او سم مشوره ور سره کی هغه بل کمانډر ته التبل شان خبره وکي نو اغي خپلو ما تحت ته داسې خبره وکي ابل تبل شانو کی داسې خبره جوړي پدې کې چې کم جاسوسانی نو لکلا خبره هو امیرانو اټلی فیصله لا نه کړی اغي دا صرف د معلومولو د پاره او د امتحان کولو د پاره دی کړی پدې کې چې کم جاسوسي هغه جاسوس د مخ کې نه خبرداري ورکی بل طرف ته د مخ کې نه بل ځای له خبرداري ورکی دشمنانو له د مؤمنانو چې اغي د روان دي او ګوره اغي به دا چل کوي دا چل وکي او فیصله چې کم د جهاد کړي دا او د جنگ کړي دا او دغلته به درځي او دغلته به نه درځي دا د مخ کې نه دا خبره خوريږي نو قران وی ته ولې دوره بدبخت جوړيږي ته په دې خبرو نه پويږي تا ته چې مشر څخه خبرو کی نو په دغه خبره کې ته سوچ کوا دا مشر ستابره خبره پويږي دا که چرتا دا مشران دی خبرو کې سوچ کی فکر کی نو لکه دیتی هغه مقصد رو باسل شي خود ته په دې خبره باندې نه پويږي ته صرف د خپل پایدې د پاره او د جاسوسۍ د پاره کوي لکه دا چلو نو دا حالت ته اشاره ده د میدان جنگ دی حالت ته اشاره ده
و اذا جاءهم کله چې راشي دي ته امرون څه خبر من الامن د امن د خوشحالی یا د یاري امن معنی چې لکه نزو جهاد لا بس نن چوټی ده لکه او الخوف یا د یاري معنی چې زوب لکه نن به حمله کو ازاو به نو دی خوري غیلرا بس دی د دې نه ډایرک د جاسوسي کړي بل طرف ته وړلی ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم نو کدی دا حواله کی چا د پیغمبر او اولي الامر تر دینه ماناغي ته پریدي او خپل دا خورول نه کوي لکه بس وی چې ردی سم مقصد د نو هغه به مقصد لکه بس مونږ ته هوته سوی مونږ باغه کولکه چې د مخ کې نه ځان خپل خبره نه خورولې نو لعلمه الذين يستنبطونه منهم خامخا پوشي وو په دې باندې کسان يستنبطونه منهم چې تحقیق کولای شي د دې خبرې لري صحابه او نه د مشرانو نه چې هغه ته پرې خو دې نو خبر وکنه دی ولې د مخکینه دا کار کوي دا راټنه د بګي جاسوسانو لا چې د اسلام په مقابله کې خلک جاسوسي کوي د قران مقابله کې خلک جاسوسي کوي غیله بګي راټنه ده ولولا فضل الله علیکم کنه فضل الله پتا سبحانه او رحمت د الله لتبعتم الشیطان الا قليلا نو خامخا تابعداري وکړو تاسو د شیطان مگر لګ به پات شيو فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك او یری او جنگی کا بلار د الله کې لا تکلف الا نفسك تکلیف کې بنشي چولې ته ذمہواری نشي چولې پتا مگر د خپل ځان مگر صرف د خپل ځان ذمہواری د پتا باندې وحرز المؤمنین تیزوال ورکا مومنانو لرا مومنان تیز کا ترغیب ورکا اس الله ان یکب باس الذین کفروا قریب رچی الله رب العزت بن کی جنگ دا کسانو چې کافر دي قریب دلته معنی د یقین سره ده نسبت د عسا او لعل چې کله الله تو شي دا معنی د یقین سره یقیني د چې الله به بن کی جنگ د کافرو او تر ته میدان جهاد لا او دای کړیو کنه ها دای کړیو الله رب العزت د کافر الله سونه ټول بند کړیو د مؤمنانو نه کافر ټول مغلوبه کړیو بیخي په ټاپوي کې نه ولي ولکا دا الله په هر وخت کې د امداد کوي والله اشد باسا واشد تنکیل دا علت چې الله به ولي جنگ بند کړي دی وی ځکه الله رب العزت ډیر سخت په اعتبار د جنگ سره واشد تنکیل او ډیر سخت په اعتبار د عذاب ورکولو مَن یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها مخک آیات کې د قتال بیان شو او تیزی چې کم دینو اغا ورکل شو په قتال باندې نو په دې آیات کې وس اغا خبره ذکر کوي چې اغا بازی در جهادونه چې اغا شفاعت ته چې اغا شفاعت ته او سپارش ته دا مَن یشفع شفاعتا حسنه مفسرین وی دا هغه وخت کې د آیات نازل شوه چې مؤمنان به کله د قتال بیان شو مخ کې قتال باندې تیزی ذکر شولا نو د مؤمنانو سره خلکو دسي چې اغي سره با اسلحه نه وا نو بعضی مؤمنانو با د اغي په باره کې سپارش کو نبی علیہ السلام ته چې لکه بوبې ځان سره او د اصلحي باره کې به ورته سپارش کو پلا سبحانه به جنگيږي لوړی بر واخلی او به جنگيږي د دې باره کې به سپارش کو د مؤمنان به خپوچی پات کېدل بر جهاد نه او د منافقینو نه بس خلکو غیبه د پات کېدو د پاره لکه سپارښونه کول دی او بلو چې یاره جی داو زر دی او لکه داله کاکا دی لالا دی ماما دی ابای پکې نه جوړه ده بی پکې نن بیمار ده د یو بل د پات کېدو چې کم دینو دغه به کول سپارښونه به کول دا هغه طرف ته اشاره کوي قران مَن یشفع شفاعتا حسنه چا چې شفاعت کو شفاعت حایستا یکل له نصیب منها یی بدل رب برخه داغینا برخه بداغینه ورلا هغه مؤمنانو ته اشاره ده چې هغه به د جهاد د
تلو د پاره سپارښونه کول مؤمنانو لا ومن یشفع شفاعتا سیئه او چا چې سپارښ کو سپارښ بد سپارښ سره منافق په چې د منافق د پاره سپارښ کو چې یاره جن نشته مونږه کمزوري یو دا کور کې بیماری دی او دا چلې یکل له کفل منها ی بدل رکفلون سیسا منها ردخنا وکان الله علی کل شیء مقیتا او دی الله رب العزت بار یو سیز باندې مقیتن قادر واذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها مخک سپارش بیان شو حایسته سپارش نو دلته ترغیب ورکی یو پرت تر دغه کې حایسته سپارش نه چاغه سلام دی او دعا کول دی د شفاعتونه یو شفاعت هغه سلام کول دی ښا سلام ته ترغیب دی واذا حییتم کله چې تاسو دای تړون در مخ کې سره واذا حییتم کله چې تاسو تر ډالۍ درکړې شي ډالۍ درکړې شي معنی څوک در باندې سلام واچي السلام علیکم بتحیه په سلام سره کله چې تاسو ته ډالۍ درکړې شي سلام واچول شي په تاسو باندې بتحیه د سلام نو فحیوا باحسن منها نو تاسو جواب ورکوي سلام اچوي باحسن منها په هیسته طریقې دا غینا په ډیر هیسته هغه وی چې السلام علیکم تو ته وعلیکم السلام ورحمت الله هغه وی السلام علیکم ورحمت الله تو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا ورته وایا او ردوها یا هغه واپس کوي کنه کم اس کم چې هغه وی السلام علیکم تو وعلیکم السلام هغه وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو تم دغه ټول وایا دا یو مقصد شو یعنی دی کی اشاره شو سلام او جواب ته او سلام اچول سنت طریقه را خو هغه جواب ورکول چې دینو دا سری واجب دی فحیو امر راولل له امر د وجوب د پاره سلام چا واچو نو دا سنت دی خود مجلس نه یو سړی چې نو د یو ټول مجلس نه یو سړی له سلام جواب ورکول دا واجب دی یو مقصد دا شو دویم مقصد دا د استادان وای یو خدا ته سلام سره لګي دویم دا استادان وای دا د دین د کار او د دعوت د کار سره لګي د دعوت کار سره لګي استاد دې نو استاد مثلا ستا استاد دور کار کړي چې هغه لس کسان تیار کړی دي نو ته دور کارو که چې شل تیار کا کم از کم که شل نشي تیارولې د الله ر دین د پاره نو دا استاد عمر خو تیار کا کنه لس خو تیار کا کنه هغه ته اشاره ده و اذا حییتم کله چې تاسو ته ډالۍ درکړې شي ډالۍ څه مقصد د استاد د طرف نه درته علم درکړې شو کړهو در سره هغه کو نو علم د حاصل کو بتحیه پس ډالۍ او پس علم سره پس پوی سره فحیو باحسن منها نو تاسو سو کای فحیو نو تاسو ډالۍ ورکړی باحسن منها په ډیر هیسته سره دا غینا مانس تال ستا استاد کارو کو تی تیار کړي نو توري دا استاد نه خ کارو کا معنا غ لس تیار کړي نو تور پس شل تیار کا او ردوها یا واپس کیا غیلرا واپس کیا غیلر دا مقصد چې کم اس کم هغه چې سور کار کړي نو دور خطو کا کنه نو ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقینا الله رب العزت دې په هر یو چیز باندې حساب کوونکې الله لا اله الا هو دا اثبات د توحید او د قیامت مخکې د قتال او د شفاعت او د سلام ترغیب بیان شو نو په دې آیات کې اوس د قبولیت د دغ کې اعمالو د پاره کم اعمال د قتال د قبولیت د پاره د سلام د قبلېدو د پاره د شفاعت د قبلېدو د پاره اوس هغه مرکز بیانې بنیاد بیانې ستا د سلام جواب ساره سلام ثواب باغی ستا د قتال ثواب به علی ستا د شفاعت ثواب به علی او دا به الغه ته حاصلېږي چې اول خو د عقیده توحیدی کنه نو هغه مسله بیانې الله لا اله الا هو او بل دا هر څه چې تکای نو په تمه د آخرت پای کای نو لا یجمعنکم الی یوم القیامه مسله د قیامت ور سره بیانې اثبات د توحید او د قیامت الله لا اله الا هو
الله اغا الله دے لا الہ الا هو نشتر اسک معبود نشتر اسک حاجت روا مشکل کشا حکم کون کے الا هو مگر دغا یو اللہ دے لا یجمعنکم خامخا جمع کی اللہ تاسو لرا ورځ د قیامت تا لا ریب فیه چی شک نشت پراتلو ردی کے ومن اصدق من اللہ حدیثا سوک تے زیاد رختون دا اللہ نا پا خبرو کے فما لکم فی المنافقین فئتین دا اوس تقسیم چې کوم دی نو د منافقانو شروع کیږي د دې ځای نه مونږ ویلو څلور اقسام د منافقینو به ذکر کوي نو د دې ځای نه اقسام د منافقینو هغه بیانوي دا هغه منافقینو مفسرین وایي د احد نه بعضې منافقان چې وغه راوپش لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول او د هغه ملګري راوپش ولو هغوی لانړل جهاد لا دغ کشان رالل د صحابه مینس کې اختلاف راغې چا ویل دا کافر دي چا ویل کافر نه دي خپل مینس کې چې کوم دی نو دا اختلاف راغې الله رب العزت د آیاتونه راولېږل دا تاسو له څه شوي دي فما لکم فی المنافقین فئتین څه شوي دي تاسو لره چې شولی تاسو فی المنافقین په باره د منافقانو کې فئتین دوه ډلې شوی د هغې باره کې څوک وایي چې کافر دي څوک وایي چې نه دي دا ولې والله ارکسهم الله رب العزت نذکر کړي دي منافقانو لره بما کسبو په وجه د هغې چې دی کړي دي څه کړي د جهاد نه واپسي کړې ده دی کافر دي به دی باندې دا دې قول دا خبره صحیح ده د دې ډلې ده اتریدون ان تهدوا من اضل الله آیا تاسو غواړئ چې لارو ښیئ تاسو هغه چاته چې ګمراه کي الله څوک چې الله ګمراه کي هغې ته لار ښیئ دې کې د هغې ډلې د قول تایید دی چې څوک وایي کافر دي معنا تا هغې بېلارې شوي دي کافر شوي دي نو تاسو هغې ته لار ښیئ وسو او تاسو د هغې باره کې د ایمان کول کوئ شوی دی هغې خو وتې دي د اسلام نه ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا څوک چې ګمراه کي الله هغه لره نو فلن تجد له سبیلا وبه نه مومي هغه لاره د خلاصي او د اسلام ودو لو تکفرون کما کفرو ودو غواړي دي دا اوس چې کوم دی نو تعصب د دې کافرو ذکر کوي یوازې خپل کافران نه ستا کافر کېدلم غواړي لکه ودو غواړي دي لو تکفرون کما کفرو لو تکفرون چې تاسو کافر کی کما تکفرو لکه څنګه چې دي کافر دي فتکونون سواء نو شی به تاسو برابر ځان سره د برابرۍ په کفر کې فلا تتخذوا منهم اولیاء نمونی سے تاثر دی منافقینو نا دوستان حتی تردی پوری یهاجروا فی سبیل اللہ چی دی سو کی ہجرت کی پلار دا اللہ کے دیکھ دا غدوی میں ڈالی تذکرہ دا دوی مډاله چې هجرت نه لري کړي یو هغه ډله چې د جهاد نه راو پښو دا هغه ډله چې هجرت نه لري کړي هجرت نه لري کړي دا الله رب العزت په لار کې ندی وتلی مؤمنان وتلی دی او دی پاتې شوي دي دم کافر دي دا منافقان فإن تولوا کو تاسو واپس شوي د هجرت نه نو فخذوهم انیسی دی لرا وقتلوهم قتل کئی دی لرا حیث وجدتموهم کم ځای کې چې مومئ تاسو دی لرا وجدتموهم مقصد دا چې کم ځای کې په واس بار شو نو دا منافقین چې هجرت نه لري کړي دا کافر دي د دې حکم د قتال له ولا تتخذوا منهم اولیاء منی سیتا سور دین اولیاء ولیا دوست ولا تتخذوا منی سی منهم د دې منافقانو نه دوست ولا نصير او نه مددگار الا الذين يصلون الى دی آیات کې چې کوم نه اوس اغا دوړلې به کې نور ذکر کوي یو هغه منافق چې هغه موحد دی موحده کړی دا او یو هغه منافق چې هغه عاجز شوی دی د قتال نه نو چې موحد دی ګوره مخکنی چې کوم قسمونه شو هغې سره جنگ شو مخکنی یو قسم ذکر شوخه نو هغې سره جنگ شو دی کې دوه قسمونه ذکر کوي نو دی دواړو سره جنگ نشته دی سره به جنگ نه کوي او وروستو دا څلورم نمبر چې را روان دی نو دی سره به جنگ کوي ګوره مونږ ویلو که نه څلور ډلې به نو څلورو ډلو کې اولنۍ ډلې سره او څلورمې ډلې سره حکم د قتال دی دا داسې منافقین دي او کم چې دویمه ډله ده
او درېمه ډله د منځ کې نو دې سره قتال نشته دی دې سره به جنگ نه کوي نو دې کې ګوره چې کومو هجرت نه دی کړی کوم منافقینو دې سره وجنګېږه د هغې حکم بیان شو وقتلوهم حيث وجدتموهم وس الا الذين مگر هغه منافقین یسیلون الی قوم چې هغې ورسیږي داسې قوم ته بینکم و بینهم میثاقون چې په مابین ستاسو او په مابین د هغې قوم کې میثاقون لوز دی معاهده ده او دا منافق ورته ورسید یسیلون په معنا د رسیدو سره څه معنا چې د هغه سره معاهده کړي دې ته معاهد المعاهد وایي معاهد المعاهد دا مقصد دی چې د مسلمانانو د کافرانو سره معاهده او دا منافقین راشي دي د کافرو سره معاهده وکي نو دا د سیدا چې دی منافقینو لکه چې د مسلمانانو سره معاهده وکړه نو ګوره دغه منافق چې د مسلمانانو د کوم کافرو سره معاهده ده او د منافق ور سره معاهده وکړه د جنگ باندې نو منافق د مسلمان بوز دی منافق تم سنوي چې د مسلمان د کافر سره د جنگ بندای لوز دی نو اوس په د مسلمان د دغه منافق سره د جنگ بندای لوزي کم منافق چې د هغه کافرانو سره سو وکړه معاهده وکړه ښه ولې د کافرو د مسلمانانو خپل منځ کې معاهده وکنه نو دا منافق هم لکه د مسلمانانو سره معاهده کې شو دی منافق ته اوس مسلمان سنوي الا الذين مگر کسان یصلون الى قوم مگر هغه منافقین چې رسیدلی هغه د سي قوم ته بینکم چې په مابین ستاسو او بینهم په مابین دغه قوم کې میثاقون جنگ د لوز د جنگ بندي میثاقی وعده او جاءوکم دا دوی مډلا او جاءوکم یا راشدا منافقان تاسو ته حسرت صدورهم حسرت چې تنگ شوی صدورهم سینې د دی ایو قاتلوکم د جنگ کولونه د دی تاسو سره او یو قاتلو قومهم او د جنگ کولونه د دی د خپل قوم سره د کې هغه منافق ذکر کوي چې هغه عاجز شوی د قتال نه عاجز شوی تاسو سره معاهده ده څه مطلب هغه دوره کمزور ری بزدل ری حسرت صدورهم کی اشاره د بزدل توپ ته چې هغه دوره بزدل ری چې هغه نه تاسو سره جنگ کوي او نه ستاسو دشمن سره جنگ کوي ځان له بالکل غلې ناشته بس مکمل غلې ری وای چې یاره بس تم ماپ کا او غبل ته وای چې تم ماپ کا نو ته تبم سنوای دیبم نواجنی او جاءوکم یا راشدا منافقان تاسو ته حسرت صدورهم چې تنگ شوی سینې د دی ایو قاتلوکم من ایو قاتلوکم د جنگ کولون تاسو سره تاسو سرم جنگ نه کوي د دینم سینه تنگ را او یو قاتلو قومهم او یا د جنگ کولون د خپل قوم سره د خپل قوم سرم جنگ نه کوي دواړو طرفونو نه بالکل غلې ناشته نو سبنه وتا ولو شاء الله کچره خو خوي د الله نو لسلطهم علیکم نو خامخا مسلط کړي بو دي منافقان را پتا سو باندې فلقاتلوکم نو تاسو سره به جنگ کړو په دې کې اشاره د قدرت د الله ته احسان د الله ته دا پتا د الله احسان دی چې تانه د منافق بزدل کړي ری تانه د منافق په روب کې اچولې ری کله الله خوخوي او د الله رب العزت د منافق له زور او قوت ور کړو نو د بوستا سره جنگېدو خو لکه دا د الله احسان تو غنه مؤمنه چې دا منافق له پزړه کې روب او یرا چولې دا نو غلې درنه ناشته ولو شاء الله کچره خو خوي د الله لسلطهم نو خامخه سبای کړیو زور ور کړیو دی لرا معنا قوت پیدا دی پزړو کې اچولیو علیکم پتا سو باندې ستاسو نه به یارم نه راتل نو بیا وتا سره جنگې دو فلقات علیکم نو خامخا جنگ به کو تاسو سره فین تزلوکم فلم یقاتلوکم دا وجوهات ذکر کوي خاصو دا تفصیل له هغه چې حسرت صدورهم سینې تانګيري څنګه سینې تانګيري دا تفصیل له پینیا تزلوکم نو کچرت دی پډډ استاسونا سم مقصد ده ک دی پډډ استاسونا معنی تاسو سره جنگ نه کوي او د خپل قوم نم جدا شوی دي د خپل نور منافقانو نم جدا شوی دي فلم یقاتلوکم جنگ نه کوي تاسو سره تاسو نه پډډ دي معنی د تاسو نه پډډ کېدل دا مقصد ده چې د دغه کم قوم چې د منافقینو نو اگر اغلی دی تاسو سره جنگ کوي او د راغی نه پډړه ره د راغی سره ملګرتیا نه کوي
تا سره نه جنگيږي فلم یقاتلوکم نه جنگيږي تاسو سره والقوا الیکم السلام او غرزی تاسو ته صلح در سره کړي دا تاسو سره جنگ نه کوي صلح در سره کړي دا نو فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نه دې ګرځولې الله تاسو لرا عليهم پدی باندې سبيلا لار د جنگ دې سره به جنگ نه کوي وس داسې منافق چې داغه موحده تاسو سره او داسې منافق چې کمزور لري نه تاسو سره جنگيږي او تاسو سره چې کم خلک جنگيږي دای سره امداد هم نه کوي دا غینم ځان لغلې ناشتي نو بس دی منافق تبم سنوای او دی موحده کون کی تبم سنوای سلورم قسم منافق ذکر کئی ستجدون آخرین یریدون ایأمنوکم دا بل منافق تے دا کم منافق تے دا اغا منافق تے مفسرین وی چې دی خو یو طرف تستانه امن اخلی ستانه امن اغستلو مقصد داره چې یو طرف ته ځان مؤمن ښکارا کړی دی او د دنیوي مفادو حاصلولو د پاره ایمان ته تخکارا کړي او بل طرف ته ويأمنوا قومهم د قوم نه یم امن غست قوم نه مراد د مسلمانانو هغه دشمنان دي چې جنگ ور سره کوي دا غي نه یم امن غست دا غي نه د امن غستلو مقصد دا دی چې اغي سره ځان ملګری کړي یو طرف ته تانه امن غسته نو تاته اسلام ښکارا کړي او ځان ته مسلمان ښکارا کوي بل طرف ته ستاره دشمن سره هغه سره راز باز جوړ کړي هغه سره ملګرتیا کوي شرک کوي کوپر کوي دا هغه څنګه عبادت کوي دغه شانته عبادت کوي دی لکه مطلب دا چې دلته استعمال کوي د دنیوي مفاد لپاره او الته هغه سره د هغه ملګری دنیوي مفاد لپاره او دام کوي چې که په فتنه وس برشي کنه نو په دې مسلمانانو کې فتنه مخوري حربه پکې مخوري دا مسلمانان ګډوډ کيم نو داسې منافق پم واجني د سروم چې کم نه حکم د قتال له دا هغه سلورم قسم دی ستجدون اخرین زر د چوب مومایتا سو نور منافقان نور خلق یریدون چې غواړي دي ایمنوکم چې دی په امن شي ستاسو نم په امن شي ستاسو نه په امن دا مقصد تاسو ته ظاهري اسلام ښکارا کی او وی چې لکه زه مسلمان یم ويأمنوا قومهم او په امن شي د قوم خپلنا د خپل قوم د امن دا مقصد چې هغه سره کوپر او شرک کوي هغه ته وی چې لکه زه خو هغه سره عاصمل ګرتیا کوم نور خو دلته استعمال ګرم لکه نو کلمہ ردوا الى الفتنه کله چې دی راو ګرځول شي فتنې ته اور کی صوفیها نو نوزی نوتل شي پاغه فتنه کې کله چې د فتنې وس برشو دی په فتنه باندې نو مسلمانان په فتنه کې ورننه باسي معنا مسلمانانو سره جنگوم کوي پشیشا پټ وجنی لکا او نورم سحربي اختیاري نو فإن لم يعتزلوكم کو دی پټړ نشو تاسو نه ويلقوا اليكم السلام او کوی نه ورزول تاسو ته صلح سره نکړو ويلقوا د لم دلان دی فإن لم يعتزلوكم کو تاسو نه پټړ نشو او فإن لم يلقوا اليكم السلام ک تاسو ته صلح ونه ورزولا او يكفوا ايديهم او ک تاسو نه لاسونه بند نکړل دا ټوله تپتی پاغي باندې نو فخذوهم ونسي دي لرا وقتلوهم قتل کوي دي لرا حيث سقبتموهم کم ځای کې چې مومایدي مقصد کم ځای کې چې په وس برش نو نساء واجنای واولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا دا هغه بدبخت دي چې ګرځولې دي الله تاسو له چې جعلنا چې ګرځولې دي مونږه لکم تاسو له علیهم په دی باندې سلطانا مبینا قوت ښکارا دلیل ښکارا دی باندې د وجلو حق شته لکه وس دی باندې تاسو ته اختیار حاصل لږ دي وس واجنه دا هغه سلور اقسام او سلور اقسام کې د دوو سره د قتال حکم او د دوو سره د قتال حکم نشته لري دیزه پوری دا چې کم دینو هغه دویم باب د دې سی چې کم دینو هغه ختم شو دریم باب د دې نه هغه شروع کیږي پدې کې بشپک امور سیاسی ذکر کوي د هغه 135 نمبر آیات پورې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین